السلام علیکم دس از عمیر خان. دوستانو انتهایی د شرم مقام دی کله چې په پاکستان کې د سیلاب راغی چونکې دی څو ورځو کې ما ویډیوز نو جوړ کړي کله پاکستان کې د سیلاب چې کم راغلی په دې کې د 15 ځوانانو مهذب دنیا په پاکستان پسې وسم خبرې کوي چې 15 ځوانان په هغې کې یو بچو د تقریبا او 4 ځوانان په هغې کې هغه 15 غنټې هغه ولاړو او هغه د خپل حکمرانانو دا سوال کوو چې دا پاکستان یو د مالدار پاکستان یو د غریب پاکستان دی په دې کې به د عوام تباه کېږي عوام به د زنده‌باد او د مرده‌باد چیغې به وهي لیکن چې کله سخت راشي نو دا حکمرانان خو په 50 کروڑ روپۍ باندې دی اوټ اخلي خرڅوي اوټه لیکن یو جاز نشي لیږلی دا حکمرانان خو د خپل خور د بچاو دپاره هلیکاپټر چترال ته لیږلی شي او هغه ریسکیو کولی شي لیکن 4 ځوانان هغه نشي ریسکیو کولی 15 دا یقین وکړئ تاسو که د بار دنیا کې تاسو اچانک تپوس کوئ پاکستان پسې خلک خاندي چې یاره دومره څوک نو چې دا 4 ځوانان یې بچ کړي وي یعنې دومره هلیکاپټر نو د پښتونخوا حکومت او دارنګ د پنجاب حکومت او د مرکزي حکومت او د فوج دا د دوی ذمہداري جوړې ده تاسو چې په 14 اګست کې دا دومره هلیکاپټر شو کوئ ولې دا 4 ځوانان تاسو د عوام ټیکس نه درکوئ دا په دې دنیا دا د پاکستان باندې بدنما داغ دی چې دا 4 ځوانان او دا به د قیامت په میدان کې به دا د دې حکمرانانو ګریوان ته لاس اچوي چې 15 غنټې مونږ ولاړو او زمونږ تپوس ته څوک نه راغلي زمونږ او ستاسو ورونو دغه حل دی مونږ خو د مرده‌باد او د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې ډېرې ښې وو لیکن بیا دغه حکمرانان دي چې دا د خپل فیملیز د ریسکیو کولو دپاره هلیکاپټر نه جازونه هم لیږي لیکن زموږ ستا دپاره دا هېڅ هم نشي کولی بهرحال په دې وخت کې د یو ای حکومت د سعودي عرب ګورنمنت او دارنګ نور چې څومره فلاحي ادارې دي د بار ملکونو دې وخت کې د پاکستان کې ریسکیو اپریشن شروع کړی دی او ډیر زیات هغو فیملیز هغو ریسکیو کړي دي او د هغو مدد کوي مونږ او تاسو له پکار ده چې په دې ټیم کې مونږ تاسو د خپل رونو سره ودرېږو خپل کورونه کولاو کړو هر قسمه تعاون د هغو سره وکړو دا یو قدرتي آفت و الله رب العالمین نه دعا ده چې پاکستان الله پاک داسې مختلف عذابونو مختلف آفتونو نه وساتي او الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو دپاره یو عادل حکمران راولي چې هغه د خپل رعایا او هغه د خپلو خلکو داسې دغه وکړي داسې حفاظت وکړي لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل رعایا کړی